خدای سره قرب چې دې پیدا کېدل هغه د لپاره پہچان پکار دی پہچان چې دې هغه د لپاره سوچ زړه دماغ سترګې دا پکار الله پاک دا سلور وړه سيزونه انسان ته ورکړي سترګم شتا دماغم شتا زړم شتا سوچم بیا کتا سو خیالو کوي چې دا عقل خدای پاک انسان ته ورکړي دي چې چرته خسته شي وګوري نو هغه باندې د نظر څخه خاص خوند محسوس هر شی چې خسته وګوري نو د دماغ چې دی یو خاص حس په هغه باندې محسوس کوي او سترګې په څخه خاص خوند علي او دا شوق وی چې د حسن ته ما بار بار کته نو معلومه خبره نو هر کله چې کپدي کائنات کې یو حسن داسي وی چې د انسان زړه او دماغ او سترګې باغې یو خاص خوند محسوس کوي نو بیا دغه کائنات مالک چې دی اج څنګه د کائنات مالک دی نو دغه عمره حسن هغه مالک دی اوس د خدای نه زیات خسته څوک دی شته چرته قران کې خدای پاک وایي چې صبغت الله ومن احسن من الله صبغه ازروی رنگ د خدای نه زیات خسته بل څوک دی که تاسو خیال وکئ په دغه الحمد کې دا لومبه لفظ چې د لفظ حمد په عربي لغت کې د چا د تعریف د پاره د لفظ حمد نه اوچت لفظ بل نشته او الله پاک د قران ابتدا په دغه لفظ کړی اوس ابتدا په دغه لفظ ذکر کړی دا چې څنګه دا کلام حسین دی دا سه د دې کلام مالک چې دی هغه هم حسین دی په بل حسن پسې بنګرځي د بل حسن تماشا بنکه دغه حسن پسې به در په در ګرځي او لټه به او دا به چې ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اب ٹہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں عزیزانو دا یو خاص قسم درد دی چې د سړی پړه کې پیدا شي چې دا درد کې پیدا شي نو بیا سړی لټول شروع کی چې دا زه چې لټومه د رضا او دا به ما ته کم ځای ملاوي دا زه تاسو ته په ایمان وایم چې د کوم شي په تلاش کې ګرځي اب تا ته دنیا کې ملاوي دنیا کې مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته یو لوی ډله د شیعه وراغله ویسه مونږه سنیان کیګو او په دې شرط کیګو چې مونږ ته داسې څه وظیفه وخایا چې مونږ د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وګورو او ورته داس چللې چې خوب کې کتو خبرې نشته سنیان کېږي او کنه کېږي راځي په وی خیدر تکه
راځي مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه مخکې دی دا ډله ورپسې ده او د یو غونډای نه داسې ورواوړي چې ورواوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او څلور واړه یاران ورسره دي وې دا رسول الله دی او دا یاران او ګور پویخ تاسو خیال عزیزانو بیا دا بارها شوی دي چونکه دا د کسب خبرې دي چې کوم خلکو دا کسب کړي دی هغه ته دا پته لګي مونږ کسبیان خو نه کنه مونږ هو په دې بلاغ ته یو چې په دې ملک څوک به غټیو څوک به بیلیو څوک به غټیو څوک به بیلیو یو سړی سار راغلی یو خانو اور تل خبره د غټي او د بیلاد نه ده خبره د دې ده چې چرته د سړی زوی به پیدام شي چې د عمل کو چلای کنه خبره د دې ده خبره د دې نه ده چې چا خرو درولې دی او چا ټټو درولې دی او چا کچرو درولې دی او چا سو درولې دی او چا سو درولې پانه غټیو پلانې بیلیو پلانې غټیو پلانې بیلی خبره د دې نه ده خبره د دې ملک د تحفظ دا چې د ملک به هم چلولې شي او کنه دا نظام به چلیږي څنګه ما چې 13 جمعوي چې په خبرګو دړاند شي زمونږ د ملک حکمران طبقه په 45 کال کې تاسو قوم ته یو سړک جوړولو چالو نه خودو کراچۍ های وے جوړیږي نو چینیان هم ورته راوستي دي په چینیانو جوړوي سړک جوړولو چل نه درځي او قوم په دې قهر اخته دي صاحب څوک به غټي څوک به بیلی څوک تاسو ټولو به لیدا تاسو د دې اهل نه وای چې د انګريز نه آزاد شي د دې اهل نه وای تاسو د آزادۍ اهلیت نه لرلو غلام خوي کله انګريز نه آزاد شوي نو الته د سرمایدارو غلامان شوي د خانانو د نوابانو غلامان شوي سپیدر نه جوړ دي په پیسو خرڅيږي د آزادۍ خون چې کوم قومونو محسوس کړي دي هغه ورشه هندستان دی هغه ورشه چین دی آزادۍ خون هغه قومونو محسوس کړي دي چې د میخ نواله تر وای اجازه او تر اټم بم او هایدروجن بم پورې خپل جوړي ستا ملک ته امریکای ویلي چې اټم بم باندې جوړه تر اوسه پورې خط کړی دی ناسم په دې قهر اخی دا ملک پلانی وګټل او پلانی بیلو دا په دې وخت مزه کوي خلیم د مرګ په ناره ټپه شه په خبره پويږي کنه په دې وخت مزه کوي دا غټلوم بیللې دا تبا دي تبا صحیح حدیث دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث دے کم سڑے چې د قوم مشر شو ذبح بغیر سکین ابي تیغ حلال کړي څوک چې د قوم مشر شو ابي تیغ حلال کړي دا بي تیغ حلال کړي نن د پاکستان مليانو ګوره سند خدای په عظیم قهر اخته دي یو مولا بیان ورکړي چې خزا او کمرانه کې دي شي بل په بیان ورکړي چې نجی چرته کې دي شي پلانې دلیل پلانې دلیل پلانې دلیل پلانې او زما لاس کې زور و دین رانی و چې د کوم ملک خزا حکمرانه نشي کېده د کوم ملک تبوای چې د اسلامي ملک خزا حکمرانه نشي نو دا اسلامي ملک دی
چا کې چې 15 کاله تر اوسه پورې د پیرنګي د لاډ میکاله قانون موجود دی استاد ملک فیصله پاغي کیږي ته دې ته اسلامي ملک دی او دا انګريز قانون دی او دا انګريزو سپوري حکومت دی اول په لندن کې استاد ملک فیصله کیږي اوس په امریکا کې استاد ملک فیصله کیږي کنه کیږي ها اول په لندن کې فیصله وشو په ټول هندستان بهاوی کېدا هندستان او خيار قومو ځان آزاد کو خپل قانون دی خپل ملک دی خپل ازادي ده ته غلام قوم وی کو ساډب تا تر اوسه پورې هغه سوري لاندې ځان ساتلې ول امریکای غلام انګريزانو غلام وي اوس د امریکای غلام نو چار کله ته د انګريز غلام کمل وکټوريا د لندن بادشاہ کې دی شو ملکه الزبت فلال د لندن بادشاہ کې دی شي ټیک شو چې د ملک د انګريز قانون دی نو بے نظیره ولې د پاکستان بادشاہ نشي کېږي کنه کې دې شي نشي کې داغه چل دی لکه د مونیانو پادیره جګړې حلوا شتاو نشتاو کیرشتاو نشتاو ګړشتاو نشتاو ګلونه په مړیشتاو نشته به د ملک ټول نور خیر شو چې ګلونو ته خبره را د خدای په قهر واوړي چې د خدای په قهر واوړي داسې اوسګار خېلی بل خبر نه در په 45 کال کې ته دغه قران چې دا تاسو نن رسم او رواج جوړ کړي دغه اسلام چې خالی نومه پاتې دی په پاکستان کې نوم وجود نشته د اسلام په پاکستان کې سوا د نامې نه دغه اسلام او دغه قران یو فیصله په 45 کال کې وخیا چې استعمال کړي یو په ټول ځمکه په سر باندې یو ملک دی سعودي عرب چاغي کې یا د بده ورځي یا د خیر ورځي خو هغه قانون باقی دی غالي ونیو په سن 65 کې زه په حج کې وم یو سړی نه په حرم کې بټوا پرې وته چې بټوا پرې وته نو یو د لورلای یو مولا وغه ورته لاس چې لاس کورستو نه پولیس والا ونه بټوای لاس کې دا وینیو بوت چې تا دې بټوي ته لاس ولې کو انت سارق لأي وجه سرقت هذا دا دی ولی پټ قاضي ته پیش کو هغه چې پدره مورس تلاس غوس کړي دا کوټه ولورلای خلق را لوي چې دا خو مولا دی تاسو په غم ووري الکه ولی ول والله پرتو ما ورته لاس کې چې چابي کچاوري چې وری کوم ول قاضي تلاړو زه مخ کې کوم ول ته په عربي لک پويږي چې د قاضي سره خبري قاضي ته جلاړو صاحب ما ته وی چې هاذا من بلادک داستا کلیوال دی ما ورته الله بل هذا من کوټه بلوچستان دا د بلوچستان دی ما ته واوره اجل راغله ملمه ده لاس ته غصوم سباله یا د وطن او یا کسه د قران خوري چې د په وطن کې مغل نه په وطن کې او یا کسه د قران خوري اله پرېدم کې لاس ته غصوم ورکه مې وی چې کوساویاو کې ماته وای زه څه خبرم چې په وطن کې غل دی کنه به اخوته بس د لورلای خلق ټول راجم شو علمونګه 200 کسانم قران خوري چې دا په وطن کې مغل نه دی او دا عالم سره دی او یا کسله قران ورکو او هغه نه بعد سره پرې دلته په غلا باندې ونیسي لاس کې پکور کې دنه په غلا ونیسي تانه کې فیار چاک شي او کچرو لاړ شي او کیس چلیږي
سړی په ضمانت خلاصي او کیس چلیږي او غړنجيږي چرته په چې صاحب سړی لاړ شي خزه په تخکینی زوی وی قیدیان می معاف کړ په دې خوشاله هلته ستا قرآن کړی هلته وړه معاف د پانسای کی سنا د بلی قرآن کړی او بلی پانسی کړ وجلې د پانسای کیس په عمرې قید بدل شي استعمال کې دا اسلام عزیزانو دا ټول وزګار خیل دي په دې قهر اخته دي او څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کر ټول د ازغو کړي بیا ته تمه د گلزار کړي ازغي او تمه ته د گلزار کې دا نن په دې ملک د ازغي چا کړلی دي دې قوم کړل کنه اوس د مولا سکار دی د خزو صفاتونه کو مولا او د داسې جمعتونو مولیان چې زرګونه خلق ورپسې د جمعې او د اختر په ورځ ولاړ نو بس هغه خبره ده وروره چې د خره امام میړه چې دی هغه اس نشي کېدی د خره میړه څوک امام ها خر بابا تپوش د خره میړه خري د خره میړه اس نه دا خره قوم دی دی له بخره اس میړه نه ورګي که ملایم دغه سی بدی که پیریم دغه سی بدی که ستانداریم دغه سی بدی که حکمرانیم دغه سی بدی او دو سالور میاشتې پس تاسو ګورئ بیا بچی وای ټیپر ګران شو مولای ګران شو سره باټینګن ګران شو هاي غړې ماته دا بمبا ماته دا بل زیات راغله پلانې زیات شکر ډېر خدای دې د دې نه زیات چاکړي مونږ چې مونږ کړی دی بچی دا نو عزیزانو عرض مې داو چې په هغه حسن خبر نه یی چې کوم حسن سره سره د ارث نه بی نیاز هغه صرف د خدای حسن عرش نه بی نیاز نو ماوی چې لفظ حمد دا په تعریف کې دین او چت لفظ چې دی بل نشته نو الله د خپل کلام ابتدا په دې لفظ حمد باندې بیا د ځان د پاره د دومره لوی او چت لفظ انتخاب ولې وکړو او چې همیشه د پاره د اوچت لفظ د تعریف انتخاب د اوچت حسن د پاره کی نو په دې کائنات کې اوچت حسن د الله نه بغیر د بل چا نشته دا پوهیږئ ما تاسو ته وی چې د کوم شي په تلاش کې سړی په دنیا کې په دنیا زه تاسو ته ایمانی وایم چې په دې الله والو کې داسې خلق تیر شوي دي چې هغه د الله جلک او تجلیات په دنیا کې کوي د خدای خبرې په دنیا کې اوریدلې په دنیا مجنون یو لیوانه و لیلا پس د شپې ناس ده جاړي نو مولانا روم وی چې یک شب مجنون بخلوت گائے راز گفت اے پروردگار بے نیاز اے بے نیاز خدا اسچرا نامم تو مجنون کر گئی عشق لیلا باطلم چو کر گئی دا زمان احمد مجنون ولی خیره او دا د لیلا مینا دی ولی زما پړه کې دومره چولې आवाज ورته
आवाज ورته وشو چې کار لیلا نستی کار مناس لیونه دی کار لیلا نستی کار مناس حسن لیلا عکس انوار مناس اے مجنونا داد لیلا کار نه دے دا زما کار دے اسمان نورتا آواز داد لیلا کار نه دے چې دا تلیونه در په در خاورې په سر ګرځي کار لیلا نستی کار مناس حسن لیلا عکس انوار مناس دا د لیلا کار نه دی دا زما کار دی دا ته چې لیونه د لیلا په مخ کې زما د حسن تجلی دا نو ته د هغې په مخ چې مینې دا په حقیقت کې په ما مینې په لیلا مینې چې دا یې واورېده نو یکدم یې وویل چې من کیم لیلا و لیلا کیست من کیم لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی ما اندر دو بدن زس شیم و لیلا سلا زما و داغیب یو روح تے صرف بدنونم بس زو لیلا یو شیونن نبا دیتا غد استغراق بادو نو عزیزانو دا خوندونا اللہ والو په دنیا کې ملیدلی دي او دا الله आवाज چې څوک واوري الله دې راته نصیب کړي ګران ادا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس چې څوک په وی خو ګوري تاسو د ټوکو خبرې دا مونږ کوم مخونو ته ګورو تاسو په ایمان وای چې زمونږ د ملک ګوري داسې په دې سرکو ګرځي په دې خلکو ته ګوري د دې حکومت د خلکو دا فوټوان چې په اخبار کې راځي د چا سپېګمې پیالای وي د چا تندې ټوکر وي د چا سرنک دونای جوړي څوک سبلای داسې شکلی چې سړی په کتو ورته خپېمان خسته شکلونه ورکړي خسته چهره ورکړي هر سړی ته چې ګوري دا مخ به داسې لکه سپو سټلی حدیث کې راځي چې نیک سړی علامت څه ده د نیک سړی علامه ده اذا رؤو ذکر الله اذا رؤو ذکر الله چې ورته وګورو سړی ته خدای را یاد چې واقعي شکل خدا د دې ایمان دا انوار تلا سے ټپکیاوي نن مونږ ته چې خلک وګوري شیطان وریا کمپلیټ خزو ته وګوري الکانو ته وګوري بوډاګانو ته وګوري مونږ ته څه شي زمونږ مخ ته چې څوک وګوري خدای به ور یادي زمونږ عمل ته چې څوک وګوري خدای به ور یادي زمونږ کردار ته چې څوک وګوري خدای به ور یادي زمونږ څه کوو زمونږ سال جوړ کړي اے سړی خپل لکړو ته بد نه وای چې څه کوي او زه خو عزیزانو دی وخت کې خپه نشي یو رجل دی یو نصف رجل دی یو لاشه رجل مانا کامل سړی نصف رجل مانا نیم سړی لاشه مانا نه چې اسلی نه خریو نه بنی آدم کامل سړی چاته وي چې خپل عقل وي او د بل مني خپل عقل وي او د پکې خپل عقل او نه د بل مني عزیزانو نن استعمال کې موږ د لاشه په درجه کې
سلب شوی دی او د بلم نه بس وقتی طور د سارو رونه دا غوا میخي بچي چې مرشي نو ګجرانه په ونډه عادت چې ونډه ورته کینی نو پای راځي نو مونږه غوا او میخي وروره په ونډه عادت شویو والله کې په بوسو پای را پرید قسم په خدای چې تمړی چې زه داونه ويم چې دې خدای وبخي چې سو پورې راته ونډه نه دا څه ده کنه ستا قرآن شي زما آباد شي تا کړه چې مړی وشي ما کړه غوالنګ خدایم زر زر مړ کوا چې زمون غوالنګ او تیری بربادی میں ہے میری آبادی کرا تیری بربادی میں ہے میری آبادی کرا د کوم جمعات په مقتدیانو کې چې لګ غوړ غوندې مقتدی غوړ غوندې او په کور کې نه جوړ شي یو سړی په صف کې دغه کې پلان دعاو کې پلانم بیمار دی چې خدای جوړ کړي امام بداوي چې دای خدای جوړ کړي ها ابو خدای زری اگریتا کوا غوامه پکې لنګي دغه د سلوي اختای جوړه جدا ده د تختې جدا د زیارت پورس ختمونه جدا دي د ډومبای ورځ صاحب د غوخي دا جدا دي ما څه کار دی چې خدای دې جوړ کړي زم خدای زری دینوتیا کې یو بوډا بیمارو امام پختنه لراغه چې امام پختنه لراغه نو بجلی نه و پختنه وکړه نو لاړو نو انوسی تا بوډا وای چې بچیا ډیر شکر دی چې بجلی نه و ولی ول دا فیجی سے بیل نور غلې چې زما پختنه کوله زه کتم چې نږدې دی کلرې دی مونږ هم ګورو چې نږدې کلرې دی اور دراته چاوي زمونږ جمعات کې امام نشته یو چې بخښ شو مال اصلي اسلام خو دې ته وای کړ اسلام خو مانوم دادا چې د مونږ وخت راغی هر یو مسلمان د دې قابل پکار دی چې مصلی ته مخکې شي او مخکې مونږ جنازه پیښه شو اول یو مسلمان د دې اهل وی چې مخکې شي او جنازې مونږ نکاح پیښ شو اول یو مسلمان د دې قابل وی چې کینی او حجاب او قبول کوي او نکاح مسلمان خو دی یار یو د دې او جمعات کې برا جمع شي غټ سری مولا نشتا بیا به چرته درک پسې تلې کړ اوس بدامون څوک ورکړي ته څه پتو په لګېدلې مخکې شکر نازیدانو عرض می داو چې په دغه حسن ځان خبر کوي ګوردا مې درته وي په دغه حسن چې کوم حسن باندې من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دا سلور ډلې چې په کوم حسن خبر شوي وي په هغه حسن ځان خبر لګا ور سره پیدا کړ الله وی چې ما تاسو کې یو لښترا نږدې شي نو زه یو باع ورنږدې کېږم باع دې ته وي ما دې لاسونو ته وګور چې ما ته یو لښترا نږدې کېږي زه دومره ورنږدې کېږم نن مونږه د الله نزدېکت پرېخه بني آدم نزدېکت تصویر لیډران دي منبران وزیران په مرکز کې وګوره صاحب وزیر لنګا شوی په صوبه کې وګوره دلته شابه چې ما خیال دې سلوي اخت کړ که څومره واغ بس خو چې کوم یو منبر دې مال راکې کې دې مټی دی دې صوبې ته وګوره نو ټیپر بسنګ ستار ځان شي کور دې وران شي الته معاملې ټوله وزیرانو لگا یو حکمران د ټول پاکستان نظام چلول شي یو نو دامه واوري چې ووټ او جمهوریت دا دوه سيزونه په پاکستان کې ژوندۍ وي نو خورز بنه ګوري ووټ او جمهوریت ووټ
د سرمایدار نه سوا که غریب د عقل ډېرې وي اومم د سرمایدار نه ګټلې نشي آی په پیسو ګټي ټیک د دې جمهوریت په معنا د ما د لیډران پوي کی دا چیلنج کوم زه چې کوم اسلام چې قران او حديث دی او د خلفای الراشدین دور دی په هغه اسلام کې دی دا جمهوریت او خی چې دا کوم جمهوریت مون قایلی په دې ملک نن زما ووټ او د رمنډي د ډمه ووټ یو برابر دی کنه دا دې ما پوي او کني نور زما دماغ کار پرې خېره خدای مې دې پرده ساتي پرېده مې نه جمهوریت دا معنا دلته یو دغه یو قمقل غوندې دی هغه چې چرته جلسې نو د سټیج په دې سوکا نه نورستو مالک ته په دې سوکا ولي کېږي ویلې ونی باندې کېږي د دې ټولو خلکو پټوان دي په اخبار کې راځي او د دې د صفاتې چې پټو می په اخبار کې راشي وزر ته په ایمان هم تاسو جمعات کې څومره خلک کې ناس کې شاید کلونه بعد چرته زما فوټو اخبار کې ز پویم نه مو چرته جلسه کې جاویستي خیال امراغي دي یا د اخبار والا د خدای د خیر ورځ نه وساتي ویلی بي ورته چې ګوره زما فوټو موټو ورنه کې ونن اخبار والا ته څوک څه ویلې کوس ما پورې یو لکه یو تړل چې ځان پاکوم بیړي به مې غار کړ حکومت دی یری دي ځان د صحافیان دغه بلاګانو نه مونږ هم ځان ساتو فوټو په اخبار کې راغی نو څه چلو نن دې پسې خلک مړ دي په ټلویزیون کې چې د چا شکل راشي نن دې پسې خلک مړ دي ټلویزیون والا ماته وی چې یو تقریر کا په هفته کې یا میاش کې ته په دې ټي وي کې نو ډېر مال ډېر کومه ول څنګه چل بکې مال چې څه سویم وین کولاو باندې پرېدای چې سویم کپا اور را باندې کوي هم کومه په ټي وي کې او چې زه سویم وین نوې جده سي چرته کولې دي ما پری دي کړ تب مال لیکل راکې دغه زبې پړاوم د خپل بوتاړ به خلکو ته خیمه چې په ټلویزیون را زما بوتاړ دی اډو سو کولاو مې پری دی وای چې یو چې خنن سبا توبه استغفار تاسو په ایمان وایي چې خدای په ډېر خلک ګرځي کټ ټلویزیون ها جناب رسول الله په خلک ډېر ګرځي کټي پسې قران په خلک ډېر ګرځي کټي وي پسې د پیغمبر فرامینو په خلک ډېر ګرځي کټي وي پسې ٹھیک شو نن دنیا د ټلویزیون په قهر اخته اوس په کې د شرطین راغلي دا غریبانو د زن طلاق بچوم لګولې دا غریبان ها اوس هغه لعنت ګوري ولې الکه دې کې څه دي وایي چې دا ټولې دنیا خبرونه راکاږي نو خرقتا د ټولې دنیا خبرونه خبر شنو پتا خبره ته کولې او ټولې دنیا خبر شي چې امریکا کې دا چل شوی جاپان کې دا چل شوی روس کې دا چل شوی لندن کې دا چل شوی چل شو اوس دا لعنت پکې راغلی نو عزیزانو عرض مې داو چې کوم قوم په لعنت پسې 24 غنټې رواني او خدای پسې نه ګرځي خدای نه لټای پیغمبر نه لټای نه جی هغه قوم به خورز ګوري هغه قوم ته به خدای خورز خي قسم په خدای دې واوري چې دا جمعات کې ناس یم یا به حل وای یا به نه وای کوم سړی نه چې پښتنه کې هغه ورځ مې یو سړی مخ کې وې ما دالکه دا خلک خزو نډیر تانګ ویجی تنگ لاسکه چې زما ماشومان دي ماشومان چې مور ډیره تنگ کی کنه نو مور وی چې یا خدای ما مړه کی وی چې زه وورم نو په زور او ام چې امين مالیا وخدای دا کډيري دی ویل یو نه په ور کې پروت تاسو په دې اړه کې سوچو کې چې دا چا خدي په ور کې دی پراتی کنه دا د خزوال
هغه خزه لاړې بیبي خدیجه الکبرى وا چې د غار حرا نه پیغمبر راغی او هغه ته زملونی شړه را باندې واچو سړلې را باندې راغلی دا جبرئیل په صورت اصلي کې په غار حرا کې لیدل بیبي خدیجه ورته وی چې محمد ور مخه تا کوا ستاد شان او شوکت نه داسي معلومیږي چې الله بسانه سړیر لوی کار دی ته خدای هلاکول لنه پیدا کړي د ډېر لوی کار د پاره پیدا یو زړه ډاډه کا رسول الله وی والله ټوله سړلې به مان د بیبي خدیجه په دې خبره لاړه هغه خزه لاړې خزه هغه نهر بوي نهر دا بچین نهر دی خاوند راغه او پریشان دی ورغه د خاوند په مخ کې لپټاو وای ول پریشانه کېګه ما کم ذات چې په مونږ رزق بند کړي دی او ماغه ذات به را لګیو چې پریشان نشي نن چې کوړه نه نو دې ترختی ګوري چې د باګړو دله سرامړه کته شراغله په دې قهر خدای ته ستلم پریخي دي خدای تاسو پریخي پیغمبر پس امتل پریخی دی پیغمبر تاسو پریخی پافتا کې دو ځل ستا ډاګ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قبر ته ځي پافتا کې دو ځل د زیارت پورز او د پیر پورز ستا د کرامن کاتبین ملائکی چې دي دا ستا د درې سلور ورځو ډاګ چې دی دا رسول الله ته په قبر کې پیش کی چې پلانې زوی د پلانی یا رسول الله ستاسو د دین د لپاره په دې ورځو کې دا کړی دي دای ګناه کړی دا دای زنا کړی دای شراب کړی دای اغلا کړی دای جواری کړی دای کنزل کړی دای دا کړی دا کړی تاسو وایي په ایمان چې د هفته کې دوه ډاګه زمون پیغمبر ته زمون متعلق څنګه دي نو موږ دا غړو په قبر کې زخمی کړي په قبر عزیزان خپل گریوان کې سوچو کوي ففروا الى الله خدای ته وتخته گئی خدای ته منډه کوي خدای سره کوي دا الله لټول شروع کوي د بندا سره پرې دی زما په خدای قسم دی چې خدای ستاسو نو ټوله خدای ستاسو کنه شو وسواو د کوم خلکو چې خدای دا پیر بابا زیارت خلک خدای لذي کنه چې لارای واغسته پیر بابا له ګډ بوتلو د اختر میله دا پیر بابا میله ته لاړو دا خانه خراب بچی خو دغه نخري کوي دا پیر بابا بسیتار اورېدو نو مجلس کې ناس ته سیتار غږی نو په خوانو بزرګانو خو لوی لوی لستونی وداس نو دا پیر بابا ورته لستونه داسي او داسي کوي او حال پر داسي او داسي کوي یو مولا ناس داسي مونږ باندې خشنګي هغه لستونه ونی داس کې دا په ناجیز دي چې لاس داسي کو بس مولا د کوئی قاف نه غاغه کافی ورځې تیرې شو یو مسله په پیر بابا تاسو کو چې مولانا چرته دي چې دا مسله حل خلق ورته جی خدا سي چل شو بلخا ستار والا تاواز چې ستاره راوړو ستار شروع شو په د بیا حال را خو د دې دا معنی چې تاسو ستارونه شروع کړئ تاسو پیر بابا غانې ستاره چاته اورېدل جایز نه دي چې ستاره شروع کړ نه لستونه داسې او داسې چې لستونه داسې کړي د کوئی خاف نه غاړه لستونه دغه مولا مخه ته پریوته چې خیال کړي چې دا خو الله د پیر صاحب لستونه دی بیا لاس نیولې چې نیولې دا خو چې داسې کړي مولا دلته چې ناستو مولانا صاحب دا سم مسله ده حل خلکو ته چې بیا پښتنه وکاغه ورته دا حال رحمان بابا چې وایي چې په یو قدم تر عرش پورې رسی مالی دله د رفتار د درویشان پارچا چې د غضب ننده کی خطا ندرومی گزار د درویشان ورشي په دې سوات الپورای کې وګورئ حافظ صاحب د الپورای یو ولوی ولی د زمانه یو طالب ته د سکار ویلی وغه کار هغه بجای د حافظ صاحب ته د کولو ځان لو چې ځان له کو ورته دا ولې لکه ول جی بس زویلی اور وهل اسکور شي چې بیرته زرغون نشي اور وهل اسکور شي چې بیرته زرغون نشي ولاړو اور په ولګي
پارچا چې د غضب لنده کی خخه خطا نه درومي گزار د درویشان. نو عزیزانو درویشان هغه خلق دی چې د ټول ژوند خدای ته روان، د خدای کارونو ته روان، د خدای رضا ته روان. مونږ هغه خلق زمونږ ژوند کم طرف ته روان دی هغه تاسو ګورئ لګي. سار چې زراشم خو چې نیکان دی او که بدان دی او که ګیری دی او که پلانې دی او که اجی دی او که اتی دی او کارا بلا چې دا یره جی بیگا خو پټی داس چې بیگا خو پټی داس چې بد بغیر د ټی نه بل لفظ تبارک چې ژوندې په خروس ورېګو چې مرشي له حواله کې تبارک الذی خبره ده نه او مساله ده نه دا غیلا والا دوست ویل موږ د خپل غنم چې مړی سره مالګي مړی د صابون پیټای وړي پکې زمونږ غوالنګ شي د ایله والی نه دي دا رام توپ دی په صابون څه چل دی لاندې ملکی خیرنی دي چې ځان په صابون مين د خار د خار کې الوا او روټي وړي خیال براغی تی خواو گوره قرآن کی راضی چی کل یوم هو فی شان اغرز دا اللہ پہ یو نوی کار دے کافر ہوئے چی اللہ با پا قیامت کے سنوی کار کے مشغولی و منبتی جانت لمنڈا منبتی تیر اللہ با ازگار نہیں نو جواب راغی چې سنفرغ لكم ايها الثقلان کزه په کار کې ختمه ما سنفرغ لكم ايها الثقلان او پیرانو بنی آدمو زبزان درته اوسګار کو تیریږي برانه پکما تاسو خیال نو مړه تیار بلکې دی واخلي یلتا دی کېږي خود سنبال کا بیا درنه لیږي درته براشي د قهرړي تکیا دی خدای شاپ ګورستان کې خپل ددا سنبال کی چړکاو مړکاو ګلونو سیرا وغیرہ وغیرہ په واچي او دې ته روان شي ناری اور راضیہ د مړي وارث تزار خي دوا دا چاته تاسو په ایمان یې چې مړي مزاولات ځانو خي چې دوا بو کو ځان ورته خي کړ مړي ته دوا ځان ورته خي چې ما وګوري چې سبا مې او چې خلک تلار شي آتاه ملکان دا الله د قهر ملائکه ورته راشي اور آکے نہیں اول تپوس تدا کی چھ من ربک ستا رب سوکو اور تاخت الرب پا دنیا کی پیجندن مو کنا اول تپوس تدا عزیزانو دا خدای منازل چھ شروع کی گی نو رنبے منزل دادے رنبے منزل او پړوندو منزل کې رومبه تاسو به خدای د ذات ستا خدای څوک او تا په جندل مو کنا چې تاسو دنیا کې نه پیژندلی په الله لفظ معنا نه پويږي الہ لفظ معنا نه پويږي په دې کائنات کې ریسرچ نه کړي سوچ نه کړي چې دې د خدای څخه غرض دی دینه څخه غرض دی دینه څخه غرض دی دینه څخه غرض دی تبع التد الله متعلق څه وي چې زما الله څوک مولانا کالی سے وہی خدای دیو بخی هغه به یو قبر تقریر کول سړی چې کوم مړ هغه داسې پلیت خولي هغه دته چې ملائکه راشي نو ځای به ورته داسې وي ځای په قبر وي چې آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا آئے نکیر
दोनों पूछा भी खुदा का और फिर दीन मुस्तफा का। मलेकी चराशी न तो खुदा पुख्तना बतियों की और दीन मुस्तफा पुख्तना बतियों की न दामड़े बावर तत्सवी। सुन लो मेरे प्यारो, बंदा हूं मैं जारज का और उम्मती हूं ऐसरा का। जारज पंजम जमा खुदा दे फिरंगियानो बादशाह और ऐसरा जो दे हिंदुस्तान सदर हो। न बंदा हूं मैं जारज का और उम्मती हूं ऐसरा का। जारज पंजम में खुदा हो और ऐसरा में पैगंबर हो। वल्लाह का ज़ख़ नूर तपेजा उस बतास वर्त सुवाई तासु बोर्ता दा खपल लीडरान खाई सोक बोर्ता वाई कि नेशनल पार्टी लीडर जमा खुदा हो, सोक बोई जमीयतुल उलमा लीडर जमा खुदा हो, सोक बोई मुस्लिम लीग लीडर जमा खुदा हो, सोक बोई जमात इस्लामी लीडर जमा खुदा हो, सोक बोर्ता वाई कि तहरीक इस्तिक़लाल वाला जमा खुदा हो। तासु बोर्ता दा मुंग वल्लाह का नूर कोई खुदा को पसेरावान पता न के जना दत्तोल द नफ्स धोखा दे चित्त पके प्रोती कदा गया ज़ात इत्तिबा इख्तियार का बंदा असरा बपड़े दे बंदत से और बियादान की कुछ डब बचा ला सवल तसराशी दा वजीरान गोरे कसम तो खुदा दे चीनो इस्लाम के बदले 15 लाख रुपए रिश्वत पके बीच दा करोड़ करोड़ और 2 करोड़ रुपए पे इलेक्शन में लगूल दी अगदा से पैदा कर लगे ताले चपरासी तो निष्ठा की दे सुकुमारी जोया परुन वर्ता पर सड़क गड़ी दे सुकुमारी बचिया ताजोले चपरासी तो निष्ठा यो इलेक्शन पे 15 लाख रुपए बदले और वर्ता वही कि जालिम आखिर ला में ओली गले खुरा पके ना वंडी हो एक्सचेंज के 15 लाख रुपए खपल बदलियो कि अगर एक्सचेंज बस्ता बेड़ा तबाकई करे बकई आज चला टेका वर कई बिया टेकादारान रहो गवाड़ई कुरान वाला वर कई दे टेकादारान होता सूरत बरात वर तरौ बासी दे टेकादारान होता कि तरकम कम जाय पूरे दादा कौम दे सरकुनो दवेणो और दलारो दे कुसो पैसे स्ता तरकम कम जाय रस दे टेकादारान वाला कुरान वर कई कोर अमरान शाह उरान दे कोर मल्क आसमानम दरबान दे टटन शाह मल लल में गनम बम खुदा दरता सकल बयान कई कखी घर की घर और नूर बगर की गई कि द बंदा असरे कवई और अल्लाह न दे पे जंदले और अल्लाह न पे जने और अगर सारा राबिता और ताल्लुक न पैदा कवई नूर बगर की गई हर सारे सबा का जी दे का मुला दे का पीर दे का गिरी वाला दे का शेख दे का मीर दे का आला दे घट ज़रूर तोड़ गोरी और सड़े चिरे और के वाला द सुकून रस जाम तेरा न कुछ सार रापासी सन से परेशानी बदलता दा परेशानी टोली पयोशी लरी की शादबाश ए इश्क खुश सौदाए माए ए तबीब जुमला इल्लत हाय यो शक अल्लाह सरा पैदा की दा यो शक तोल मरजुन इलाज तोल मरजुन खत्म शी दा यो बीमारी दर तो लगी नो टोली बीमारी खत्म वाखिर दावाना